صابرین بالاسحار، دوی صبر کون کی، رشتیا وینا کون کی، اطاعت کون کی، دا اللہ پلار کے خرچ کون کی، او د شپې په آخر حصہ کې بخشش طلب کون کی دی، دا اولیاء کرام ام دارنگی پشپگ وشتم پارا سورہ الزاریات آیت نمبر 15 16 17 18 دے سلور واڑو ایتونو کی اللہ جل مجدہو دی صفات بیانائی. رب ذوالجلال فرمائی ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقیان خلق با باغون و چینوں کی بھی تاسن جوڑے باغونو تورسید، بے شک متقیان خلق با باغونو چینوں کی وی آخذین ما آتاهم ربهم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، دخپل رب دا ورکڑیشی وی نعمتونو اخستون کی بوی، بے شک دا خلق لدین اوڑان دنیا کی کون کیو، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، دوی با دشپی دیر کم ادکی دل، وبالاسحار هم یستغفرون، او دا سحر دشپی پا آخری پار کی دا سحر پا وقت کی بے دا ربنا بخن غختلا دا آغا قسم خلق گوری دا دی مذکورہ بالا صفاتو دا خاوندانو دا پارا چی کم انعامات الہیہ مقرر دی داغی تذکرہ پا بخاری شریف کتاب بدء الخلق جلد نمبر 3 صفحہ 1185 اور صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمها جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1274 اور دارنگ پر ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحہ 346 اور دارنگ پر ابن ماجہ شریف کے پر جلد نمبر 2 صفحہ 447 کی اور پر سنن نسائی کبرا کے پر جلد نمبر 6 صفحہ 317 کی، یعنی دغ مبارک و خلق و تذکرہ دا سے کئی عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل. ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی دا حدیث مبارک دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا رب ذوالجلال نہ حکایت کئی، یعنی حدیث قدسی دے کہ محبوب علیہ السلام فرمائی کہ زما رب جل مجدہو فرمائی اعددت لعبادی الصالحین، اعددت لعبادی الصالحین، ما د خپل نیکانو بندگانو د پاره داسې نعمتونه تیار کړی دي لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چې هغه سترګو لیدلی نه دي، غوږونه اورېدلی نه دي، او نه د کوم یو فرد بشر په زړه کې د هغې خیال قدر لم راغلی. داسې نعمتونه ورله ما پیدا کړي دي، مقرر کړي مې دي، تیار کړي مې. فقرؤوا ان شئتم، که غواړئ نو اولولئ. نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمائی کہ غواړئ نو اولولئ. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. رب ذوالجلال فرمائی هیڅ چاته معلومه نه ده چې دا هغه د پاره په غیبو کې د سترګو د یخوالي څومره ډېر سامان سنبال پروت،
دغه د هغوی د خپلو نیکو اعمالو بدله ده. دا الله تعالی جل جلاله د خپلو اولیاء کرامو هغه شان چې بیان کړی دی په سورہ السجدہ آیت نمبر 17 کې، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17 کې دا صفت الله پاک جل مجدہ دا غي بیان کړی دی چې فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. هیڅ چاته معلومه نه ده چې داغه د پاره په غیبو کې د سترګو د اخوالي څومره ډېر سامان سنبال پروت دی. دغه د هغوی د خپلو نیکو اعمالو بدله ده. رب ذوالجلال فرمایي دا نیکان پاکان اولیاء کرام د بهترین قول پیرویم کوي، د بهترین قول پیروي کوي. په درویشتمه پارا سورہ زمر کې الله رب ذوالجلال په آیت نمبر 18 کې فرمایي داغي صفات بیانوي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. څوک چې خبره ته غوږ دي او په خو خبرو باندې عمل کوي، څوک چې خبره ته غوږ دي او په خو خبرو باندې عمل کوي، همدغه کسان دي چې الله ورته هدایت کړی دی. اولئک الذین هداهم الله، همدغه کسان دي چې الله ورته هدایت کړی دی. واولئک هم اولو الالباب، او همدغه کسان د عقل خاوندان دي. رب ذوالجلال فرمایي زکا چې مونږ خو عقلمن هغه چاته وایو چې هغه خو وکیل وي، وکالت کړی وي او ډیر تیز جیبی وي، 14مې پاس کړی وي، انګریزي خوي، دارنګ انګلیش میډیم کې سبق ویلې وي، هغه په انګریزي کې ډیر ماهر وي، جرګې مار وي، مالدار وي، بدمعاش وي. مونږ وایو دا ډیر خيار دی، دا ډیر عقلمن انسان. لیکن یاد ساتئ عقلمن حقیقت کې هغه څوک دی چې رب ذوالجلال ورته عقلمند وایي. اور چې رب ذوالجلال چاته عقلمند وایي، اوس الله رب ذوالجلال چاته عقلمند وایي؟ هغه چاته عقلمند وایي چې خبره ته غوږ نیسي او په خو خبرو باندې عمل کوي. الله یو طرف ته دي ته هدایت هم کړی دی او بل دغه کسان د عقل خاوندان، دا عقلمن خلق. لکه نور مزید ورپسې ورتیر شو نو رب ذوالجلال د عقلمند ذکر مونږ ته قرآن عظیم الشان کې داسې کوي چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، یقینا په پیدایش د اسمانونو د زمکو او دارنګ په بدلولو د شپې او د ورځې دې کې څه شی دی؟ لآیات لأولی الالباب، په دې کې د عقل د خاوندانو د پاره زما د قدرت نخې پرتی، د عقل خاوندانو د پاره. اوس دا عقلمن څوک دی؟ الله رب ذوالجلال د عقلمندو 3 صفاتونه بیان کړي. 3 یو صفت ادا ده چې الله جل جلاله فرمایي الذين عقلمن هغه کسان دي یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، چې دې د الله ذکر په ولاړم کوي، په ناستم کوي او په ملاستم کوي، چې په ډډو اوړي هم الله یادوي، په ولاړه په ناسته او په ملاسته د رب ذوالجلال ذکر کی. دا عقلمن خلق. او دویم نمبر صفت څه دی؟ ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، دارنګي په پیدائش د اسمانونو زموږ کې تفکر هم کوي،
چپا الفاظ دیگر سر مفسرین کرام د دینا مراد چې دی مراقبه اخلي، چې دی مراقبه کوي، ځکه دی چې کینی بس تفکر کوي، په انتظار کې ناس وي، سوچونه کوي، دا د الله تعالی په قدرتونو کې سوچونه کوي. په خبره ورسېد دې ته مراقبه وایي. د دغه تفکر په ضمن کې دی د خدای جل مجده د فیض طالبان. نو دویم صفت دار چې دی با یعنی تفکر کوي، مراقبه به کوي. پا پیدائش د اسمانونو د ځمکو بل دریم صفت سره لکه دی دام وی کنه دا خود اولیاء کرام شان دی چې وی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، یا الله دا تا چې اسمانونه پیدا کړی دی او کزمه کې دی او کپدې کې هر یو سیز دی پیدا کړی دی، دا باطل نه دی، د دې خپل څه مقصد شته، هغه مقصد په لحاظ دی پیدا کړی. تفسیر روح البیان کې لیکلی دی علامہ اسماعیل حقی رحمه الله چې یو ځل موسی علیه السلام الله ته عرض وکړ، په دیوال باندې یو چمچورۍ روانه وه. چمچورۍ پیژنې که نه؟ څوک ورته چرمخکی وي او څوک چمچورۍ وي. په دیوال باندې چمچورۍ روانه وه، چرمخکی روانه وه. موسی علیه السلام الله ته فرمایي یا الله دا چرمخکی د څه دپاره پیدا کړي؟ الله پاک جل جلاله ورته فرمایل ای زما خوږه پیغمبره موسی علیه السلام، ستا د دې وینا نه یو 15 منټه مخکې د چمچورۍ ما نه تپوس وکړو چې دا موسی علیه السلام د څه پیدا کړی، دې د څه پیدا کړی. نو چې ستا په پیدایش کې زما کوم مقصد دی، ته مې څه پیدا کړی، نو دا مې مسې نه ده پیدا کړی. د دې په پیدایش کې زما خپل مقصد دی، ځکه چې زما تخلیق چې دی دا عبث نه دی، دا فضول نه دی، باطل نه دی. نو دا عقل خاوندان سوی دی په پیدایش د اسمانونو زمو کې تفکر کوي او ورسره د فکر سره سره په جبه داسم وای چې ربنا ما خلقت هذا باطلا، زمون پروردگارا دا تا چې څه پیدا کړی دا باطل نه دی، فضول نه دی، بے مقصد او بے مطلب نه دی. د دې پاغه اصل مقصد هم تخپوي، ځکه چې ته صانع یې، ته مالک یې، ته خالق. سبحانک تعالی را پاکی دا چې څوک دومره ذهن کې مسرا ولی چې ګینه دا به باطل پیدا کړي، دا غینه ته پاکي، ستا شان بالاد. او دریم صفت سره فقنا عذاب النار، دا دعائیه کلمات دي، پس مونږ د عذاب د اور د جهنم نه اوساتا. نو دا دعا ده. دا عقلمند درې صفات الله بیان کړ. یو دا چې په ولاړه، په ناسته، په ملاسته به د الله ذکر کوي. او دویم نمبر دا چې د کائناتو کې به فکر کوي. او دریم نمبر دا چې رب ذوالجلال نه به دعا غواړي. خبر ورسېد. اوس دې کې یو نکته ده، په دې لږ ځان پوهېږ چې کله د الله ذکر کوي، کائناتو کې فکر کوي او دعام د رب ذوالجلال نه غواړي، نو الله دته سوی د عقل خاون اولو الالباب ورته وایي که نه. الباب د لب جمع ده، لب مغز ته وایي. دا د مغز والا دی. ته بادام مات کې پوستکی وغورځې، هغه چکچکۍ چې دی هغه مغز هغه استعمال کړي. غوز مات کې هغه پوستکی وغورځې او هغه مغز چې دی نو هغه استعمال کړي، دې ته لب وایي. لہذا د صحیح عقل او د مغز خاوندان دا هغه څوک دي چې دی د الله ذکر کوي، کائناتو کې فکر کوي او دعا کوي. دا عقلمن خلق دي. اوس ګورئ چې کله ذکر هم نه، کله کائناتو کې فکر هم نه او کله دعا هم نه کوي، نو چې کله دا کوي نو هغه عقلمند دی. چې دا نه کوي څه دی؟ بې عقله دی. بې عقله دی که نه؟
او رښتیا وایي چې تاسو کله جمعات کې څوک امام کوي نو هغه به عقلمند وي که بې عقله وایي